منګای خلاف راوتی شور مه کوئ. دغه بیل خلاف راوتی ساده الفاظو کې ته وایم وروره مخکې چې د عمران خان په حکومت کې کومه منګایي وه هر ماخوستن او په دویمه ورځ باندې به هغه په سوشل میډیا او په میډیا باندې کېناسته او وبه ویلې چې منګایي په دې وجه باندې ده چې ایکسپورټ او امپورټ دواړه چې کوم دی هغه نشته بازارونه بند دي کرونا ده ایرپورټونه بند دي هغه مونږ او تاسو ټولو په دې سترګو باندې لیدل چې مونږ او تاسو ته ماښام دا ټوله خبره واضحه کړه لیکن مونږ تاسو پښتنو نه منله لیکن الله تعالی عمران خان له بری ورکو او دا امپورټ حکومت یې شرماوه هغه را میدان ته شو هغه منګایي یو په درې باندې ورسېدل اوچته شوله لهذا زه دا وایم موږ به د دې منګایي خلاف که خیري تر هغه وخته پورې راوځو چې تر څو پورې امپورټ حکومت ختم کړی نه یو خبره د دغې بیل متعلق کوم څنګه چې سجاد خاني ویلي چې د نر او د نر د دې نکاح ورسره جایز کړې ده مولانا صاحب که تا بیل پاس کو تا پې سترګې پټې کړلې زه ځکه مولانا یادومه چې زه په خپله مولا یم ګوره یاد ساته ځان له د دې هلکانو د دې ټیګر د دې پی ټي آی د دې نوجوانانو د دې اینه به چې کوم دی د سیلابونو په شان روانې په دې بیل باندې دا واپسې نه کړو د خېټې نه به موږ پرهیز وکړو روجې به ونیسو خو په اسلام کې چې کوم دغه راغلی او تا پې سترګې پټې کړلې او تا صرف په وزارتونو باندې سترګې پټې کړلې صرف په خپلو مفادو دې خپلې سترګې پټې کړلې یاد ساته موږ په دې باندې سترګې نه پټو موږ اول اسلام دی وروسته چې کوم دی پاکستان دی په آخر دعوانا